نن په لوړ کروم پیرکیم ایوب هوټل کې د لوړ او سنټر کروم ځوانانو یو ګرینډ جرګه ترسره شوه چې پکې ګڼ شمېر ځوانانو سره د علاقې مشرانو هم ګډون وکړو. غونډې ته د وینا په وخت ځوانانو وویل چې ټولو نه مخکې موږ حکومت ته مطالبه کوو چې لوکل ګورنمنټ او سی ان ډبلیو کې میشت ګریډ 15 افسران دې زر تر زره بدل کړی شي او د دوی په ځای د نان لوکل افسران ولګوي. دوی زیاته کړه چې پولیس کې د تعلیم یافته ځوانان برتي کړی شي. کورمه کې موجود ډیر داسې ډاکټران دي چې دوی اسناد نه لري او د خلکو صحتونو سره لوبې کوي. حکومت دې د دوی خلاف پلټنې وکړي. غونډې ته د وینا په وخت ځوانانو وویل چې د لوړ او سنټر کروم آبادي د اپر کروم نه 2 چنده خو بیا هم موږ د ژوند بنیادي سهولتونو نه محروم یو. کله چې زموږ ځوانان د حق دپاره اواز پورته کوي نو زموږ ځوانانو او مشرانو باندې بیا اف ای آر کټ کیږي. دوی ویل چې د سني قوم ځوانان د امن غوښتونکي دي او تل یې د قانون ملګرتیا کړې. په دې ترقي یافته ژوند 21مې صدۍ کې هم سنټر کروم تعلیم، صحت، بجلی او موبایل نیټورک نه محروم دي. حکومت تل په څیر موږ سره وعده کوي چې لوړ او سنټر کروم کې به ډیر زر عدالتي نظام، پاسپورت دفتر سره نور سرکاري دفترونه جوړوو خو تر اوسه یې کوم عمل نه دی کړی. نو موږ مجبور شو چې ځوانان رابیدار شي او خپل قانوني او آئیني حقونه ترلاسه کړي. موږ به دومره په آرامه کښېننو تر څو چې موږ ته خپل حقونه نه وي میلاو. ډیر زر به راتلونکی لاحمل دپاره تیاری کوو او د حقوقو حاصلولو دپاره به عملي کار شروع کوو. غونډې ته د ان 45 ایمنې منیر خان او رګزی هم وینا وکړه. دوی وویل چې زه د مسایلو حوالې سره ځوانانو سره کلک ولاړ یم او دوی سره به هر ممکن تعاون کوم او ځوانانو اواز به په هر صورت اعلی چارواکو ته رسوم. کیمرامین فخر زمان سره عمران مقبل، کروم سوشل میډیا یونین، پیرکیم.